حاجی صاحب حج پر انسان باندې کله ضرور کیږي؟ یعنی فرض که ما سره پیسې ډېرې دي، 15 لک روپۍ را سره دي او حج ګرد له سره تر پایه په 10 لکه کیږي. ما خپل زکاتونه هم ګرد ادا کړي دي او زما رشته داران کې داسې غریب نشته چې ما مدد نیم کړی، خو لیکن زما په ماله کې داسې غریبان شته چې کور ډوډۍ نه وي، پوره وړي دي، هلاک دي او دغه رنګه هغه د خلک چې بې واده ګرځي. نو اوس زه به له دغو سره مدد کوم که به حج کوم؟ زما په ماله کې ستا غریبان ډېر دي، بې مړۍ خلک ډېر دي، خو زما رشته داران نه دي. ما خپل رشته داران هر څوک مدد کړی دی. ما حج د الله له طرفه یو مقرره فریضه ده. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. قرآن کې مهربانه خدای فرمایي د الله له طرفه حج مقرر ده، فرض ده په خلکو باندې، په بندګانو باندې، خو په هغه چا باندې من استطاع الیه سبیلا چې مکې مکرمې ته د رسېدو، د رابېرته او تذکرو توان لري. دا من استطاع الیه کې درې خبرې دي. یو دا ده چې ته صحتمند یې، جوړ یې، بیمار نه یې. دوم دا ده چې تا مالی حالت ښه وي، حج کولی شې. دریم دا ده چې لار خلاص وي، په لار کې رکاوټ سرکاري طور د یو چا له وجې نه وي. نو دا درې شرطه که پوره وو چې ستا د حج پیسې هم شته، ته صحتمند هم یې او لار هم خلاصه ده، نو دا اول د رب فریضه ادا کول دي. د فریضې په مقابله کې چې ته خیرات ورکې، هم دا ستا روپۍ خیرات کې دا ستا فرض نه په ادا کېږي. البته که تا فرض ادا کړی وي نفلي حج دپاره یا عمرې دپاره، نو د هغې که بیا دا علما فتوا ورکوي چې که چېرته یو سړی غواړي چې یاره چې عمرې له ځم، نو دا روپۍ به د الله په دا مخلوق تقسیم کړم، څونه چې د عمرې خرچه جوړېږي، یا نفلي حج کوم دا پیسې به د خدای په بندګانو تقسیم کړم، ما ته به رب د نفل حج ثواب راکړي. بیا په نفل په مقابله کې مسکینانو تعاون کول پکار ده، که عمره وي که نفل حج وي. او د فرضو چې فرض حج وي، اول فریضه ادا کول، د هغه بعد بیا که تا سره وسو تعاون به خلکو سره وکړې، که نه و هغې باندې ته مکلف نه یې، اول فرض ادا کول پکار ده.